هیوادوالو تاسو ته اپیل کوو د دې ویډیو په توسط سره پر 10 تاریخ په پېښور کې جلسه ده د ارمان لوڼي 40مه ده. پکار ده چې موږ ټول دې جلسې ته ځان ورسوو، دا جلسه غټه کو، درنه یې کو. زموږ د غټو جلسو اثرات چې پر چا لوړي هغه خلک دي چې هغه د پښتانه خیر نه غواړي او د پښتنو په بېخیري کې لګیا وي. هر وخت د پښتنو مرګونه د دوی له لاسه وي، د پښتنو زوبلېدل د دوی له لاسه وي، د پښتنو بې علمه کول د دوی له لاسه وي، د پښتنو بې روزګاره کول د دوی له لاسه وي. نو زموږ مړانه به دا وي د ټولو ملګریو چې پېښور جلسې ته، بیا خاص کر د پی ټي ایم ملګریو خو چې 4-5 ورځې مخکې ځان ورسوي، هلته کمپین وکړي. او د پېښور یو مرکزي جلسه ده، پېښور د پښتنو مرکزي شهر دی، پېښور زموږ د علم مرکز دی. پکار دا ده چې موږ د پېښور جلسه ډېره غټه کو، ډېره ښایسته کو او ټول ملګري هلته ځان ورسوو او دې ته د یو غټې مرکزي جلسې شکل ورکو او دا په یو مرکزي جلسه کې بدله کو. او دا مرکزي جلسه ده، دا پېښور د پښتنو مرکز دی. باید دا ده چې دې ته هر څوک چې پښتانه دي او په پښتنو یې خوا بداږي چې دې ته ځان راورسوي، چې هغه په هر ځای کې وي، که په سوات کې وي، که په کوټه کې وي، او خپل د 2-3 ورځو روزګار پرېږدي او په دې قامي مبارزه کې خپل قدم واخلي، زیار وباسي. دغه قامي مبارزه ده چې موږ چې قامي مبارزه ویایو، هغه دغه شیان وي چې جلسې جوړول، سمینارونه جوړول، غټول، علمي کول او و دشمن ته دا تاثر ورکول چې موږ منظم یو، موږ غټ یو او موږ ټول قوم پر یوه پیج یو. نو په دې حواله تاسو ته زه دا سوال کوم، اپیل کوم ټولو ملګریو ته، بلکې ټولو پښتنو ته. پی ټي ایم د ټول پښتانه قامي تحریک دی. پی ټي ایم چې دی دا یو انتخابي پارټۍ نه ده. نو دا اپیل درته کوو چې د هرې پارټۍ ملګری وي، که د نوي د یو پارټۍ کې چې د پېښور جلسې ته ځان ورسوو او د پېښور جلسه لو کو، غټه یې کو، مضبوطه یې کو، علمي یې کو. مننه ستاسې د ټولو هېوادوالو. ډېره